وکړو چې په دې کې به تاسو راجمع کېږي او نبی اسلام به تشریف یوړو او هغوی ته به دیني مسایل ښودل د دین خبرې به ورته ښودلې په دغې واقعې نه امام بخاري رحمت الله علیه کتاب العلم کې یو باب په هغې باندې یو باب د هغې عنوان کېښودو او هغې باندې دا حدیث راوړو هل یجعل للنساء یوما لاهدة للعلم آیا د ښځو دپاره ځان له د علم یو حلقه له کېدی شي که نه هغې لپاره ځان له یو مجلس او ځان له یو وخت د هغې مقرر کېدی شي که نه شي او دی پرې دغه حدیث راوړی چې او دا د هغوی دپاره ځان له یو وخت ځان له یو ځای پکار دی چې په هغوی کې دوی په ازادۍ سره هغه د علم حصول کړي عزتمندو د زنانو علم دا نه چې دا د نن پرون دی دا د هغه دور دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها او حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها د دین علاوه د نبی اسلام بیبیانې دا درې پکې خصوصي دور باندې خاص کر په دې درې وړو کې حضرت عائشہ عنها او ام سلمہ عنها دا دوه بیبیانې داسې وي چې دوی د نبی صلوات و سلام نه د دین ډېره لویه حصه نقل کړې ډېره لویه بعض روایت کړی چې درېیمه حصه درې حصې دي چې د دین هغه روایات شي نو هغه درېیمه حصه چې ده نو دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا هغوی نبی علیه الصلاة والسلام نه زده کړې ده امت ته یې هغه منتقل کړې نو دا زنانه وه د هغې نه پس بیا دغه د زنانو د علم ترتیب دا مسلسل روان نن اوس په یو ځای کې د بخاري د هغوی افتتاح و هغوی ته مې یو سند بیان کړو وایي زموږ عام سندونه چې په هندوستان کې بیانېږي لکه زما عام سند دا دی چې ما د خپل استاد حضرت مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمت الله علیه نه حدیث ویل او هغوی د شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه د حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د شیخ هند رحمه الله حضرت شیخ هند رحمه الله د حضرت قاسم نانوتوی رحمه الله حضرت قاسم نانوتوی رحمه الله د شاه عبدالغنی رحمه الله شاه عبدالغنی د شاه اسحاق رحمه الله هغوی د شاه عبدالعزیز او شاه عبدالعزیز د شاه ولی الله رحمه الله حدیث ویلي دا زموږ یو سند خو دا ډېر دې کې کافي واسطې اوس یو سند زموږ د دې استادانو دی د مفتی نظام الدین شامزي صاحب رحمه الله چې هغوی حدیث د مولانا ذکریا رحمه الله نه وي او ذکریا صاحب د خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله د حضرت گنگوهی رحمت الله علیه حضرت گنگوهی رحمه الله د امت الله نه دا د حضرت شاه ولی الله رحمه الله لور وه د شاه عبدالعزیز رحمه الله خور وه د هغې نه حدیث ویلي او کوم چې امت الله د هغې بیا براه راست د خپل والد صاحب د حضرت شاه ولی الله رحمه الله نه حدیث ویلي اوس دا پنځه واسطې دي ډېر مختصر سند دا دی هندوستان کې دا یو مختصر سند دی نو عزتمندو خبره مې دا کولې چې دا د دغې زنانو هغه خواري وه هغوی خواري کړې وه نو نن د هغوی په سند لکه نن که زه یو حدیث ویمه نو زما د دې حدیث په سند کې دغه زنانه چې کوم څه د هغې واسطه ده زما دا اجر هغوی ته مرسي زما د دې حدیث او د پړی او د زده کړې د ښودنې د اجر هغوی ته رسي دغسې په هندوستان کې د هغې څونه شاګردانو کې دا سند جوړ وي خبره مې د غرض مې دا چې د نارینهو سره سره د زنانو د دین د زده کړې او د ښودنې یو خواري کړې ده نو الله جل جلاله هغوی ته په هغه میدان کې یو مقام ورکړی د فقه حنفي یو مضبوط کتاب دی د حنفي مسلک یو مضبوط کتاب دی بدائع الصنائع دا بدائع الصنائع کتاب چې دی دا د یوې زنانه یو متن لیکلی او د هغې شرح لپاره هغې ویل چې څوک شرح وکړي زه به ورسره نکاح وکړم او بیا په هغه وخت کې مختلفو علماو د هغې هغه لیکل وکړه علامه کاساني رحمت الله علیه چې کومه شرح لیکلې ده 5 جلده کې هغه شرح هغه زیاته مناسب وه او د هغې سره بیا د دغې زنانه نکاح وشوه نن هم د دغې کتاب نه که یو سړی حضرت خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله فرمایي یو مفتي دا وایي چې زه د فقیه النفس شم زما مزاج دی داسې شي چې زه د خلکو ته مسایل ښودی شم زه په فقه باندې برابر پوه شم نو د دې لپاره ضروري دي چې دی د بدایع او صنایع مطالعه وکړي او 3 ځله دې کم از کم هغوی فرمایي ما 2 ځله کتلی 3 ځل باندې اوس د هغې بالاستیعاب د دې مطالعه کوم په دونه اهم کتاب د دې کتاب باعث او د دې سبب څوک جوړ شو یو زنانه جوړه دا یو زنانه جوړه شوه خبره غرض مې دا دی چې څنګه چې نارینه په دې میدان کې ترقي کوي داسې زنانه هم په دې میدان کې ترقي کولی شي زموږ د دې ته ملګري مفتی
مجيب الرحمن صاحب دی حیات دی اوس ژوندی دی د هغوی لورکۍ یو کتاب ولیکلو او هغه کتاب اوس د هغې په ژوند باندې د بیروت نشه شو د بیروت نشه شو د ډېر کمو خلکو کتابونه بیروت والا چاپ کوي هغوی شایع کوي دا د یو زنانه د یوې جینۍ د لاس کتاب دی خو هغوی دونه خواري وکړې چې هغه استعداد یې دونه الله جوړ کړو چې دونه ترقي هغې ته الله پاک ورکړه دونه یو مقام ورته الله ورکړو عزتمندو دا مونږ چې په دې کور کلي کې الله پاک دا ماحولونه راکړه د دې نه فایده واخلي د دې نه فایده واخلي د یو زنانه دینداره کېدل او د هغې په دین باندې چلېدل د دغې کور د دیني تربیت دپاره بنیادي خښته ده دا بنیاد دی که یو بچی د هغې مور دینداره وه نو عزتمندو دغه بچی به دینداره جوړېږي ابدا خو ډاکټر سوي د الله نه به یېرېږي په هغه کې به د خلکو سره همدردي وي زه په دې مردان کې زمونږ یو سیروزي تشکیل وشو تشکیل دا شو چې د مونډا د ملګري نه مخکې یو ځای دی د دې د قلا چې کوم انچارج و هلته چې کوم کمانډر و کرنل الیاس د هغه نوم و ډېر ثوابي و هغه کرنل الیاس هغه ځای کې دا کم کرمینل خلک چې د ټوپکمار او بدماشان دا خلک به په تبلیغ کې بوتل وي دا په زموږ په ډنډو نه سمیږي دا به په تبلیغ سمیږي هلته نه یو جومات راوستو مردان ته او په هغه وخت کې د تیمرګرې مرکز د مفتي ندیم صاحب چې کوم نوم اورېدل کېږي تیمرګرې وخت د دوی والد صاحب مولانا نذیر صاحب ملک نذیر رحمت الله علیه دا د خبر د نور ډک کی هغوی ورسره نو ما تیمرې مو کې وې تراشه دا د یو دیندار افسر خبره ده تاسو ته رسوم چې توجه سوال ده هغه چې زه لاړم مردان کې د سویګیز د دفتر سره خواته مسجد دی کې زموږ سره روزه درېیم ورځ د شپې زه زوم زما په دې خپل چا زوب کوم نو هغه زوب سره راویښ شوم ما سترګې وغړېدې چې ما وکتل نو دغه کرنل الیاس صاحب زما په دې خپل زور کې نو ما لاس ته ونیو مې کرنل صاحب تاسو مه در کوئ ویې نه زه ستا چاپي لږه کوم او خپل غرض مې ډېر دی وی دا چاپي مې دې لپاره وکړې چې ستاسو سترګې وغړېږي تپوس ته نه کوم د خلکو په مخ کې درنه نشم کولی و چې د کرنل صاحب تپوس ته وکېدېږي ما وی ولې وی زه یو غم اخیستی او ما له خوب نه راځي دا غم د راسه وی غم دې څه دی وی غم مې دا دی چې د دې مونډه تاڼې نه مخکې لږ چې ور مخکې شي سمرباغ طرف ته په دغه ځای کې یو ځلې دماکه وشو په هغه دماکه کې 14 کسه به ولاړ سن چې هغه شهیدان شو زنانه وي نارینه و ماشومان پکې وی موږ د هغې تفتیش کوو چې